ډاکټر زاکرنائیک پرون اسلام آباد ته راورسېدو، پاکستان ته راورسېدو. ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته ولې راغو؟ پاکستان کې به کم کم ځای کې بیانونه کوي، آیا عوامو سره ملاوي که نه؟ په دې باندې تفصیلا خبره کوو چې د چا په وینا باندې ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته راغلی دی. ډېر مختلف قسم چې زموږ د پاکستان علما کرام دي پې تنقید هم کوي، په د باندې ډېر زیات قسم ابجیکشنز هم دي. خیر په هغې باندې موږ په دې ویډیو کې خبره نه کوو. په دې ویډیو کې موږ په فرقه وغیره باندې هیڅ قسم خبره نه کوو. په دې ویډیو کې زه صرف تاسو سره انفارمیشن شریکوم چې ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته ولې راغلی دی، بیانات په کوم ځای کې کوي، عوامو سره ملاوي که نه، په دې باندې تفصیلا خبره کوو. نو داسې څه قسم کمنټ مه کوئ، د یو عالم باره کې هم څه غلط کمنټس نه دي کول پکار. صرف انفارمیشن په وجه باندې دا ویډیو تاسو سره شریکوم. ډاکټر زاکرنائیک د ریاست په دعوت باندې پاکستان ته راغلی، د پاکستان دعوتنامه باندې پاکستان ته راغلی. مطلب د خبرې دا دی چې د پاکستان حکومت ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته رابللی دی، پاکستان ته د پاکستان حکومت انوایټ کړی دی چې ته راشه پاکستان ته. نو د پاکستان په دعوت باندې، د پاکستان حکومت په دعوت باندې ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته راورسېدو. اوس که چېرې دا د عمران خان حکومت کې خیر سیاسي ټچ ولی نه کوم، دا خبره اړه کوم نه، بیا به تاسو وایئ چې سیاست له پکې واوړې دي. خو او نن په اسلام آباد کې چې کوم څه ټایم دی راورسېدو پرون، نو په اسلام آباد کې ولا ریاستي استقبال هم میلاو شو. VVIP پروتوکول سره د اسلام آباد کې دله استقبال وکړل شو اسلام آباد ایرپورټ کې، او بیا د حکومت په زیر نگرانۍ کې د هوټل له د اسلام آباد نه شفټ کړل شو. جی چونکې په دغه استقبال کې د پاکستان یو عالم، یو مطلب څومره هم پاکستان کې علما کرام دي، که د پنجاب دي، که د سند دي، که پښتانه دي، یو عالم هم په دغه استقبال کې ډاکټر زاکرنائیک ته حکومت نه ودرولی. جی چونکې ډېر عالمانو چې کوم دی د سره د مناظرې چیلنج هم ورکړي دي چې موږ سره د مناظرو کې موږ سره د کینی. هغه پاکستان کې د هر صوبې نه ډېر علما کرام او تنقیدونه هم په ډاکټر زاکرنائیک باندې پراته دي. جی ډېرو ورپسې د بایکاټ وغیره ټویټ هم کړي دي. اوس پاکستان ته د 28 ورځو دپاره راغلی دی. ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته د 1 ورځې د 2 ورځو دپاره نه، بلکې د 28 ورځو دپاره پاکستان ته راغلی دی. پرون راورسېدو او 28 اکتوبر باندې به دی واپس ځي. مطلب 28 ورځې به دی په پاکستان کې تیری، او د پاکستان هر غټ ښار یعنی لاهور، اسلام آباد، کراچي وغیره ته به دی ځان رسوي، او هلته به خپل سیشن کوي، خپل چې د کوم طریقه کار د تقریر کولو یا د بیان کولو یا چې د کوم کوېسچن آنسر سیشن وي، او باقاعده د پاکستان په هر ښار کې دی کوي چې کوم ښار ته دی ځي. او دا هم مطلب دا خبره هم کنفرم ده چې دی کوم ښار ته لاړ شي او کوم ځای کې رهایش پذیر وي، نو هغې سره چې کوم غټ جومات وي نو کې به دی د جمعې خطبه هم کوي، او د جمعې بیان به هم عمدې کوي، او د جمعې جمع به هم دی په هغه جومات کې ورکوي چې کوم جومات سره د جفت پاتې کېږي د پاکستان په هر ښار کې. جی چې 5-6 تاریخ باندې به دی په کراچۍ کې خطاب کوي، او سوال او جواب چې کوم سیشن دی په 5-6 تاریخ باندې به دی کوي. په 12-13 باندې په لاهور کې د خپل خطاب، خپل سپیچ وغیره او خپل کوېسچن آنسر سیشن چې کوم دی په لاهور کې وي، او په 19-20 باندې په اسلام آباد کې د سیشن وي. په 19-20 باندې به د اسلام آباد کې د تقریر وغیره د بیان وغیره په 19-20 تاریخ باندې وي. اوس که ډېر خلک دنه څه کوېسچن کول غواړي، ډېر علما کرام د سره د مناظرې چیلنج هم ورکړي دي، نو هغوی دپاره یو غټه موقع ده چې دی ورشي د په سیشن کې شریک شي، او څه ټایم د کوېسچن آنسر هغه سلسله شروع شي، نو هغه ټایم کې د مایک راوالي او تپوس تې وکړي، مناظره دی ورسره هغه ټایم د خلکو په مخ کې د کیمرې مخامخ وکړي چې کوم چیلنج یې ورکړي دي، نو عوامو له به هم حقیقت ښکاره شي او یو قسم له د اختلافات وغیره. خیر په دې باندې زه خبره نه کوم ځکه زه عالم نه یم، ما سره دومره علم نشته، خو صرف انفارمیشن دپاره مې در سره دا ویډیو شریکه کړه چې ډاکټر زاکرنائیک پاکستان ته رارسېدلی، او د هغه چې کوم شیډول دی مې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کړو. چې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.